بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لږ مخکې لاړم څه خلک مې ولیدل چې دوه لوښي ورته پراته دي، دوه کټوۍ ورته پرتې دي. په یوه کټوۍ کې پخ شوې ښکلې غوښه پرته ده، ښکلې ښایسته پخ شوې غوښه پرته ده، او په بله کټوۍ کې یو مرداره پرته ده، بدبویي ته ځي، سخا غوښه پرته ده. او دا خلک هغه پخه غوښه نه خوري، هغه ښکلې غوښه نه خوري، بلکې د دغې مردارې د هغې بدبودارې غوښې نه رالې خوري او لګیا دي. ښځې او سړي اړم دي هغه مرداره باندې. ما د جبریل امین نه تپوس کو، جبریله دا څه بدبخته خلک دی، ښکلې غوښه پخ شوې غوښه پرته ده هغه نه خوري، په کومه کټوۍ کې کومه پتیله کې چې مرداره پرته ده، بدبویه غوښه پرته ده، سخا غوښه پرته ده، په هغې لګیا دي اړم دي هغه خوري. دا څوک دي؟ جبریل علیه السلام راته وفرمیل چې ای د الله محبوبه دا ستا د امت هغه نارینه دي چې خپلې حلالې ښځې شته دي هغه یې پرېښي دي او په زیناونو پسې ګرځي. دا ستا د امت هغه نارینه دي چې خپله حلاله ښځه شته دی هغې ته نه ورځي او د هغې باوجود حرام کاري کوي. او دا ستا د امت هغه ښځې دي چې خپل حلال خاوند شته دی هغه ته نه ورځي او پردو سړو سره تعلق جوړوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دا ښایسته غوښه، دا پخ شوې غوښه، دا د دې حلال خاوند دی، دا د ده حلاله ښځه ده، هغه یې پرېښې ده او په هغې مرداره اړم دي، په زیناونو کې اړم دي. الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. ډېر بد حالت شروع دی، یقین په الله وکړه، ډېر بد حالت شروع دی، ډېر د فتنو دور دی. دې موبایلو موږ ته ډېر زیات نقصانات جوړ کړي دي، ډېر زیاته تباهي جوړه کړې ده. ډېر ښایسته ښایسته کورونه، ډېر شملور کورونه، ډېرې درنې کورنۍ د دې موبایلو د لاسه لاړو، د هغوی د عزتونو جنازې ووتې. د هلکانو په لاس کې موبایل ورکړی شوی دی، هغه ټوله ورځ لګیا دی د پردو جینکو سره خبرې کوي. د زنانو په لاسونو کې موبایل دی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ما ته بله ورځ یو مشرې ښځې، یو مشرې زنانه زما د مور په ځای ټلیفون وکړو، ما ته د خبرو نه دا اندازه کېده چې مشره ده، او ما ته وویل بچې چې ما ته کول، ما ته پوه شوم دا زنانه مشره ده. ما ته مولانا صاحب زه درته د زړه درد وایم، د ښاري اوسېدونکې وه، وی قسم په الله واده شوي زنانه دي په هر کور کې موجود دي چې خاوندان یې کار له وځي، د هغوی ټوله ورځ مشغله دار چې پردي هلکانو سره په موبایلو خبرې کوي. وی د الله دپاره په دې موضوع لږې خبرې وکړه. مې په دې موضوع باندې نشم کولی، زموږ ممبر موږ ته د دوی اجازت داسې نه راکوي چې په دې موږ کولاو خبرې وکړو. معاشرت دې ځای ته رسېدلې. زنا یوازې دا نه ده، الله دې ټولو ته پناه راکړي. زنا د غوږونو زنا ده، د پردي سړي خبرې اورېدل، د پردۍ ښځې خبرې اورېدل بطور خواهش باندې، دا هم زنا ده، د غوږونو زنا ده. حدیث مبارک کې راځي. د سترګو زنا ده، د پردو نارینهو ته کتل، پردو ښځو ته کتل، دا د سترګو زنا ده. د ژبې زنا دا ده چې ته به ټوله ورځ د پردو ښځو سره خبرې کوې، د پردو نارینهو سره خبرې کوې، دا د ژبې زنا ده. ته به د کم ګناه نه ځان خلاصوي. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي، وایي جبریل علیه السلام راته وفرمایل چې دا ستا د قوم، ستا د امت هغه بدبخته خلک دی چې خپل حلالې ښځې، حلال خاوندان پرېږدي او حرام کاري کوي. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې لږ مخکې لاړم څه خلک مې ولیدل چې دوه لوښي ورته پراته دي.